دا د پیغمبر بېعزتي او دا ښځه څوک ته دا چې دوی وله عزت ورکړه او باعزت طور پر بري کړه دا ښځه څوک ده د مارونو دا چوړی ده د چوړي لور ده یو مزدورکاره دیاړی ماره جینۍ ده نورو ملګرو ورته ویل اوبه راوړه او دی ویې نه راوړم هغې ورسره ټوکې وکړې وایي زه ستا د لاسو به مونږ نسکو توی سایڼی نو ته مو وایه که نه چې زه هم دله نه راوړم تاسو مسلمانان یې نو بس دا په کنځلو شوه اسلام پسې او دین پسې شریعت پسې او پیغمبر پسې خلکو پیش کړه نو د جرګې په مخ کې اعلان وکړو دا ما کړي دي او تبعیض د طور بري کړه جج صاحب او خفه کېږې ما د حکومت نه هم ګیله کوم حکومت نه دا ګیله ده چې د حکومت وزیر اعظم صاحب تاله هم نو په کار چې د شپې تقریر کې خلکو ته دمکی ورکړې نو په کار داسې چا جلوس وکړه چا جلسه وکړه زه به دا چل وکړم او زه به دا چل وکړم زه به دا وکړم او پردي لارې مه بندوې او دا تاوان دی پردی کوڅې مه بندوې او دا تاوان دی تا پرون نه بندول څه تا پرون اسلام آباد نو بند کړی تا پرون نه وی چې نن به پلانکي تاریخ په لاور بندوم په پلانکي به کراچۍ بندوم په پلانکي به دغه بندوم فیصل آباد بندوم تا نه دي کړی تا د پارلیمنټ هاوس باندې حمله نه وکړې تا په ډي چوک کې جلسه نه وکړې د دنیا دپاره کړې وه نو که دین دپاره څوک روځي نو دا ستا بچي دي ته وزیر اعظم یې ته ووایه چې زما بچي یې ستاسو جذبات روچت شوي دي او په دې به موږ د نظرثانۍ اپیل کوو دا ووایه او اټارني جنرال ته دې ووایه چې د نظرثانۍ اپیل پې داخل کړي نو ته دا ووایه د خدای بنده یو خبره ذهن کې زما پرتر او تاسو ته زه مخکې کومه چې مونږ خلک پارټي هم وروستو ده او پیغمبر هم مخکې دی پارټي وروستو ده او پیغمبر د دې خلکو دا خیال دی چې مونږ ورته څه وایو نو ابه کوي نه 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 بذات خود چې مولانا فضل الرحمن صاحبي او د دین او د شریعت خلاف خبره ماته وکړي قسم په خدای کې ومنه بذات خود یو نیشنل پارټۍ والا دی هغه ته خپل پارټي لیډر د دین او د اسلام خلاف خبره وکړي یقین نه دی کې ومني تحریک انصاف والا دی او که جماعت اسلامي والا دی او که جمعیت والا دی او که پیپل پارټۍ والا دی او که بل دی او که نیشنل پارټۍ والا دا ټول یو لیډر پسې روان دي په دنیا کې خو که لیډر یې د پیغمبر خلاف خبره وکړه قسم دی که یو ور پسې لاړ شي دا به نه دا خو د دنیا پارټۍ دي څوک یو پسې څوک بل پسې او څوک بل پسې د پیغمبر مقابله کې چې چا لیډر واخلي خدا د اسلام نه خارج دی ته خو تباه دی ته خو غرق دی نو وزیر اعظم صاحب ګیله دا ده تا له پکار داسې نه وه چې ته موږ به ده وکړو د خلک دا کوي یو لارې بندوي یو سړکونه بندوي یو مریضانو ته به تا پرون نه دي کړی څه داسې مه وایه دا ووایه چې زما بچي یې د قوم وزیر اعظم یم زما کشران یې تاسو دا جذباتو زه قدر کوم تاسو د پیغمبر په جذباتو باندې میدان ته راووتې خو زه به انشاءالله ستاسو نمایندګي کوم او زه یو نظرثانۍ درخواست واپس جمع کوم په سپریم کورټ کې دا خو شته که نه درخواست جمع کولی شي په دې به دا قوم لږ خوشحاله د دې قوم لږه دلجویي به پکې شوې وه دا قوم به لږ خوشحاله شوی و ستا د زنده‌باد نارې به دې قوم لګولې وې نو تر سټیج تقریر قوم ته وکړه په ټي وي باندې یو خبره به تاسو ته وکړم مظاهرې د مسلمان حق دی په دې مسله چې د پیغمبر په نامه څوک مظاهره وکړي نو څه به کوي خو مظاهرې به د قانون په دایره کې دننه کوو د چا دکان سوځول د چا موټر سوځول د چا ټرک سوځول د چا کور ته تیلې وهل دا د شریعت خلاف دي دا ګناه ده دا حرام دي پرون په پنجاب کې ډېر بسونه سوځېدلي دي ډېر ټرکونه سوځېدلي دي او ډېرې موټرې سوځېدلي دي دا ښه نه دي شوي دا ګناه ده بلکل ګناه ده احتجاج زمونږ حق دی خو دا ملک هم زمونږ دی ګورئ ملک به هم روانېدو ته نه پرېږدو ملک زمونږ دی ملک به نه روانو دا چې د چا دوکانونه وسوځېدل دا هم زمونږ مسلمانان رونه دي د چا ټرک او بس چې وسوځېد دا هم زمونږ مسلمانان رونه دي نو ته ګوره د دین دپاره چې کار کوې د دین نه بار به نه وځې د پیغمبر مبارک په ناموس باندې ته لګې خبره کې وکړه مظاهره د حق دی خو د پیغمبر د تعلیماتو په رڼا کې دننه وکړه رسول الله مبارک چتم د مسلمان مال خو حرام دی د مسلمان عزت خو حرام دی د مسلمان مال تباه کول خو حرام دی
نو مظاهرې چې څومره کوئ خو مظاهره د قانون په دایره کې دننه به کوئ د چا مال سوځول د چا دکان ته تیلې وهل د چا موټر سوځول د چا ټرک سوځول دا قطعا ګناه ده حرام 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 که ته پیغمبر عزت په حرامو ګټې نو ګناهګارېږي د پیغمبر عزت به ګټې خو په حرامو نه په چا به ګټې په حلالو موږ د خپل مظاهره چې کوو نو موږ د خپل اندراج د رب العالمین سره کوو د فرشتو سره یې کوو موږ پې خفه یو په دې فیصله خفه یو موږ فرشتو سره نو د مارونو ځای په ځای مظاهرې وشولې سار په عمرزو کې هم شوې ده اوس د نن د مانځه نه پس په هر کلي کې مظاهره ده په هر چوک کې مظاهره ده په هر ځای کې مظاهره ده زموږ په تورنګزو کې هم په خټ بازار کې مظاهره کیږي تاسو ټولو ته دا درخواست دی چې هغې کې شرکت وکړئ پکې لاړ شي او که څوک د لرې ځای وي 400 والي هلته وکړئ بل ځای وکړئ نیت خالص ده پارټي به وروستو کوو ښه ما تاسو چې دا پارټۍ د دنیا دپاره دي پارټي او لیډر به وروستو کوو الله به مخکې کوو الله رسول به مخکې کوو قسم په خدای زموږ د ایمان د پیغمبر مبارک د برکته دی زموږ دا پټکي او زموږ دا ګیرې او زموږ دین او دا حرمتونه دا د رسول الله مبارک د برکته دي نو موږ به هغسې عشق نه لرو کوم چې هغه هلک هغه جینۍ سره لرو زموږ به د پیغمبر نه نظر اخوا کوو نه زموږ به ټول نظر په محمد مصطفی وي صلی الله علیه وسلم نو مظاهره کې به که خیري شرکت کوئ ښه دې خټ ته به ځئ شرکت کوئ انشاءالله ممکن ده چې زه هم پکې شرکت وکړم خو ولې دا تاسو ته اوس ته مې جلسه جلوس په وباسئ خو په څه کومه طریقه به وباسئ دا په پوره امان چې د چا مال او د چا ما پرون زموږ د دارالعلوم نعماني نه جلوس وته نو ما هغې له دا هدایات ورکړل مې د سړک په یو طرف ځای بله خالي پرېږدی ولې دی که مریض یو ځل یو مظاهره کېده او یو مریض او یو زنانه وه په ګېډه ماشوم هسپتال ته وړه د هغه مظاهرې د وجې لار بنده وه هغه زنانه او هغه ماشوم په ګاډي کې غریبانان مړه شو داسې مظاهرې له شریعت اجازت ورکوي تاسو نه تپوس کو نه داسې جلوس د شریعت اجازت ورکوي نه نو ته به داسې نه کې چې د نیکي په ګناه کې نیکي به په نیکۍ ګټې په ګناه به نه ګټې نو انشاءالله مانځه نه پس که خیري خټ ته به ځای که خیري خو د لارې په یو طرف به ځای چې خلکو له تکلیف ورنه کې او بل که چېرته شرپسند خو هر قسمه پکې شته په دې ملک کې یادوم نو که ستاسو په دې جلوس جلسه کې یو شرپسند و او هغه چې ته په ګاډي حمله وکړه او یا په پردي دکان نو هغه راګیر کې او ښه وټکوې هغه راونیسې او په هغه جلوس کې دننه وټکوې چې ته حملې ولې کې په پردي مالونو باندې او ته په پردي دکان او په پردو دغه باندې ګاډو باندې حملې ولې کې نو دا به انشاءالله نه کوو ښه صرف د رسول الله مبارک د ناموس هغه خپل غیرت دا ریکارډ کو او د امریکې او د برطانیې پارلیمنټ ته وښایو چې ته په دې فیصله خوشحاله او د مسلمان قوم او مسلمان ملت پې خفه دی د هرې پارټۍ چې کوم مسلمان دی هغه په دې فیصله باندې ناراضه دی او پې خفه دی کوو به انشاءالله کنه خو بیا درته پوره مان ګورې ښه چې اس قسمه په هغې کې تخریب کاری نه د مسلمان مال د مسلمان عزت د مسلمان ګاډی موټر او دکان یا چاکور ته څه قسمه نقصان پکې نه بلکل پر امان دعا وکړئ رب العالمین د چا په اشارو د چا په مشورو چې د پیغمبر مبارک د دې دشمنې دا سزا ختمه شوې ده پروردګاره هغه خلک غرق او تباه کړي او الله د دې جج چاچا فیصله کړې ده د په زړه کې واچې چې دې په دې خپله فیصله نظرثاني وکړي او دا مرداره پانسي کړي او موږ د حکومت نه دا مطالبه کوو که دلته د حکومت څه کسان ناست وي د جنسو والا خامخا په لویه ډله کې وي نو هغې ته موږ دا وایو چې دا خبره ورسوه دا ټکې ورسوه چې حکومت ته په دې نظرثاني وکړي یوه او دې باندې دوباره اپیل جمع کړي په سپریم کورټ کې په دې کیس باندې او دویم دا د اوکي حکومت چې دا کومه آسیا مسیح ده چې دا نوم په ای سی آر کې د څه شی دی په هغې کې شامل کړي چې دا بار ملک ته ونه لیږي ځکه دا خوره ده چې دا به دوبۍ ته ځي او دوبۍ نه پس دا یورپ ته روانه ده هغې ورته ډېر غټ عزت ورکړي چوړی له نو موږ وایو چې حکومت ته په دا جنۍ پابندي ولګوي چې دا بار ته لاړه نه شي او په دې کیس ته نظرثاني وکړي او دا به وایو د های کورټ جج ته چې د خدای خاطر وکړه د خدای خاطر وکړه قبلې ته مخ کا د رسول الله مبارک مدینې ته مخ کا او د خدای نیکبخته صحیح فیصله وکړه
او غلطه پیسې 2 کوټونو پانسي کړي وو تغله نو خدای پاک زمونږ د خپل پیغمبر د حیا او د عزت او د ناموس او تقدس هغه د مظاهرو په صحیح طریقه توفیق مونږ لراکي الله زمونږ د ملک حفاظت وکي الله زمونږ د وطن حفاظت وکي او په دې وطن کې الله د قرآن او سنت نظام راوړي خدای پاک زمونږ عدالتونو کې او زمونږ په غټو غټو کرسو هغه خلک مقرر کړي چې په زړه کې د الله او د رسول مینه په زړه کې د خدای یاروي او دا چې چا سازشونه کړي د خدای دې هلاک کړي الله دې برباد کړي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين